د زکات په وجه باندې د انسان مال کې برکت هم راځي او زیاتیږي. الله فرمایي وما آتیتم من زکات تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. ایوی تاسو کې چې کم خلق زکات ورکوي او په دې سره د الله رضا غواړي، هم دا خلق د الله سره په سوچند د خپل مال زیاتی، د دې مال زیاتیږي بلکې کمیږي نه. بل ځای کې فرمایي یمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله سود بربادي ختمي او صدقه چې کوم دنو هغه زیاتیږي. بل په یو حدیث کې را دي چې په زکات او نورو د خیر په کارونو کې خرج کون کې کس د فرښتې دعا کم سړی چې زکات ادا کوي په نورو خیرونو کارو کې خپل مال خرج کوي، نو دې کس ته فرښتې دعا کوي. او چې کم سړی نور کې بخیل وي نو فرښتې ورته بد دعا کوي. لکه ما من يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا. الله چې دا کم سړی ستا په لار کې خرج کوي د مال نورم زیات کې، ويقول اخر اللهم اعط ممسكا تلفا. چې دا کم بخیل د الله د شتته والے تبای کې په دعاګانې هغه ته کوي. نو مال چې څومره در سره دی، څومره الله چاله مال ورکړی وي چې الله څومره د ته یاده کړی دا، نو هغه عمره د الله په لار کې د خرج کول پکار دي.